بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو د کتونکو، زه زمرد منری د پروګرام خلیجنامې سره یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. د مینې خلوص پیرزونه وړاندې کومه. کتونکو، د تیر شوي جمعې خلیجنامه تاسو کتلی وه چې موږ د سټوډیو نه بهر تللي او دبا د بحسن یو علاقه ده، پای کې موږ ډېر خوندور پروګرام دبا د بحسن کې چې کوم میشته پښتانه دي هلته محنت مزدوري کوي، د هغو هغه د محنت مزدورۍ خبرې او هغوی چې کوم کوشش په وطن کې د خپلو بچو د تعلیم دپاره کوي، هغې باندې موږ تاسو ته معلومات درکړو. زموږ د هغې پروګرام نه مقصد دا چې مسافر که دلته دی ډېر مشکلات تیري، په ډېر مشکل سره پیسه ټکه ګټي. داسې نه ده چې کوم زموږ په وطن کې د خلکو سوچ دی چې یاره په دې یو ای کې د درهمونه په ونو کې بس دغه صرف دا ونه سنډول غواړي او راغوځي. داسې نه دي. دلته کې د سحر د مانځه نه فوراً بعد څوک د مانځه نه مخکې وځي مزدورۍ او د ماسخوتن د مانځه نه بعد راځي. ډېر مشکل کار. نو موږ تیر شوی پروګرام د سټوډیو نه بهر کړی. موږ د دوبۍ نه تقریبا 200 کیلومتره لرې یا داسې 1.5 کیلومتره لرې بهر دبا د بحسن ته تللو. د هغې ځای د پښتنو چې کوم مشکلاتو د پاکستانو ادارو نه یا د هغوی د بچو د تعلیم حوالې سره خبره وه، هغه موږ تاسو ته وړاندې کړې وه. په هغې پروګرام کې ډېرو خلکو او د خپلو بچو د تعلیم حوالې سره خبره کړې وه او پای ډېر زیات خوشحاله شوي وو چې هغوی خپل محنت مزدوري کوي، خو په وطن کې د هغوی بچي چې د خپل تعلیم جاري ساتي. نو قدرمنو د کتونکو، نن موږ راغلي د متحده عرب امارات یو ډېر ښایسته سټیټ، یو ځان له ښایسته حکومت راس الخیمې ته. او د راس الخیمې نور هم ډېر لکه تاسو به کتلی چې په تیر شوي دسمبر 1 دسمبر باندې چې کله نیو ییر مانځلی شو، نو په ابودابي کې چې څنګه ګینز بک ورلډ ریکارډ جوړ شوی یا تیر کال په دوبۍ کې، نو دغه شانتې راس الخیمه کې فایرورکس کېږي او ډېر لوی فایرورکس کېږي. دا هم د دې ځای سپیشلټي. د دې سره سره په پوره یو کې چې په واوره په کم غر کېږي هغه جبل جیش، هغه هم په راس الخیمه کې دی. نو راس الخیمه هم یو ډېر ښایسته سټیټ دی او زموږ ښایسته پښتانه په ګڼ شمېر سره په دې سټیټ کې اوسېږي. نو نن موږ راغلي یو د متحده عرب امارات راس الخیمه سټیټ ته او دلته چې کوم میشته پښتانه دي، نو موږ کوشش کوو چې د هغې د مشرانو سره د پښتنو د دې مشرانو سره خبرې اترې وکړو، د دوی چې کومې ستونزې دي د پاکستانو ادارو نه په هغې باندې خبرې وکړو. او آیا دوی که دلته محنت مزدوري کوي او د خپل محنت مزدورۍ دا پیسه په لیګل چینل باندې پاکستان ته لیږي، ځکه چې دغه لیګل چینل زموږ د ملک ترقي ده، زموږ معیشت د هغې سره اوچتېږي. نو د دې سره سره دی خو د ملک دپاره کار کوي، خو آیا هلته د دوی خاندانونه، د دوی کلی، د دوی محله او د دوی تحصیل کې ترقیاتي کارونه کېږي؟ دوی مطمئن دي. نو په دې هکله موږ نن راغلو راس الخیمې ته او دلته موږ یو څو مشرانو ته بلنه ورکړې ده. زموږ ړمبنی میلمه چې دی هغه د مردان ډسټرکټ سره تعلق ساتي او بیا په مردان کې یو مشهور ځای دی چې هغه ما یو ملګري ته وایي چې موږ کله په پرایمرۍ کې وو، په هغه وخت کې ټول دا سرکاري سکولونه، نو موږ به وایي د ستړو ځای شهبازګړه. دا زموږ په سلیبس کې شامل و، په کتاب کې په یو سبق و چې د ستړو ځای شهبازګړه. په هغې ډېره ښکلې سټوري وه. او نن سبا چې کله بونیر ته ځي او شهبازګړه کراسکین بورډونه لګېدلي، ماما کړی، کاکا کړی او پته لري چې داسې مختلف دي. نو دا چیپلې کباب هم پکې ډېر. نو د ښایسته مردان او د ښایسته کلي شهبازګړې اوس پوره ما ته پته ده چې خاص شهبازګړه ده، که خوا او شا نور دي نو نوره پېژنګلو به خالد مشال صاحب دی به خپله پېژنګلو. د مایک دی او تاسو ته په خپل پروګرام د خیبر نیوز په دې خپرونه خلیجنامه کې په خیرالۍ یم چې نن تاسو هم په دې پروګرام کې ګډون وکړم. نو دا ما چې څه وي دا صحیح دي؟ شهبازګړه ستاسو کلی مردان ضلع ده که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمرود صاحب ستاسو ډېره مننه کومه چې تاسو دلته راغلی، موږ له خپل قیمتي ټیم راکړو. خو جی تاسو په یو ساه بلا شي سوالونه وکړه، خو زه په نمبر جواب جی درکړم. موږ د ضلع مردان شهبازګړۍ کلي څنګه چې تاسو د ملګرو ته ووایي دا د ستړو ځای دی، او په دې کې د هغه وخت د اشوک باچا هغه په ګټو باندې چې کوم لیکل شوي دي او اوس هم شته. بیا جی هغه شته جی. بیا دې سره جی موږ ورسره خوا کې ریلیټډ زموږ یو سکول دی د شهبازګړۍ ډیری سکول ورته وایي چې په هغې کې موږ خپل تعلیم د هغه ځای نه حاصل کړی دی. او موږ تعلق د شهبازګړۍ نه بیا یو 3 کیلومتره لرې بارو کلي ورته وایي. بارو کلي او جی موږ دا سره تعلق لرو. خاصه مشهور په شهبازګړه دی دا ځای. جی مشهور ځای او دا جی دې سره بیا خوشا کې و اته باندې جی دا باندې جات یو سره جی خوشا کې او یا
نو موږ دغه سره تعلق لرو کوم سکول چې تاسو نوم واغست دا پرایمري او هاي دا جی های سیکنډري سکول هاي سیکنډري سکول جی 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 په بنیادی تعلیم مو دا غځای نه موږ دا نه جی کړی د پنځم نوالی تر لسم جمعه ته پورې موږ دا نه او د لسم نه بعد مو بیا نور تعلیم جی بیا مې خیرآباد کالج کې سبق ویلی خیرآباد کالج هم د روډ په غاړه ډېر ښایسته کالج دی دا شنې شنې ونې ورسره ولاړې دي جی 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 او موږ چې بونیر ته زو راځو نو دا ستاسو د کالجیان چې د سپینې کپړې او تور کوټه چولې په روډ کې ګرځي جی بالکل یاره در نه وي خو خیر لږ ډېر بار هم راوځي جی بالکل ښه دا راته ووایه چې نوم خو ما سوي خالد مشال صاحب که نه جی جی خالد مشال صاحب دا راته ووایه چې راس الهیمه کې د څومره زمانې نه اوسېږي مونږ خو جی دلته زمونږ یو انکل دی د هغې عظیم خان صاحب نوم دی او زمونږ دا ټوله فیملی چې کومه ده نو هغه بار دلته را بار کړی دی بیا هر یو زمونږ رور چې کوم دی زمونږ ترزوی چې کوم دی دا ټولې ماشاءالله په خپلو کاروبارونو باندې دا کړي دي په خپلو ولاړ دي الحمدلله هغې لکه د هر یو کس خپل د کنسټرکشن لیسنس یې ټرانسپورټ دا شته الحمدلله او جی نو مطلب دا دی چې ستاسو وخت ډېر شو جی زما دلته جی تقریبا 17 سال وشو جی 17 او جی 17 مطلب شل کېدو ته 3 کاله پاتې او جی راو شکو به جی زه الله دې کړي چې شلم شي او مخکې تاسو محنت مزدوري دلته وکړئ او ستاسو د محنت مزدورۍ سره نورو ډېر غریبانو ته روزګار میلاو دی نو خالد مشال صاحب دا راته ووایه چې دلته کې څه داسې ستونزې د زموږ پښتنو وروڼو ته خاص کر پاکستانیانو ته بیا په تیره پښتنو وروڼو ته که هغه زموږ کونسلیټ دی یا زموږ ام بي سي ده یا زموږ پاکستاني سکولونه دي یا پاکستاني ایرلاین دي نو مطلب دا دی چې دې مسافرو ته کم داسې مشکلات وي تاسو سرجي ډېر ښکلی سوال وکړو په دې اوسنه د تیر شوي کال کې په مارچ کې چې کوم دا کورونا وایرس ته دغه راغی دا مرض ډېر په تیزۍ سره خور شو خو دې یوازې پاکستان نه دی لکه د ټول ملک باندې لکه دا وبا خوره شوې وه او دې ډېر نقصانات کړي دي نو هغه نقصانات چې کوم دي بیا د هر چا په کاروبار باندې جي ډېر غټه سر پرېوتی دی خو الحمدلله اوس په کلاره هغه کار سمیږي الحمدلله او دلته جی تاسو د کونسلیټ خبر وکړه نو موږ به د دې سکرین په وسادت موږ د زلفي بخاري ته خواست کوو او د هغې به ډېره مننئ چې خاص کر زمونږ په دې نادره آفس کې او زموږ د پاسپورټ په دې آفس کې چې دا کوم د زنانو دا تصویر وباسي د دغه پاسپورټ لپاره یا د دې آی ډي کارت لپاره نو دا دی چې موږ ته زنانه لیډیز چې کوم دي هغه موږ ته دی دا کوم چې پاکستان کونسلیټ دوبۍ دی جی جی دوبۍ هلته چې کوم آی ډي کارت رینیو کېږي یا جوړېږي یا پاسپورټ جی جی نو په دې کې مطلب دا چې دا کوم د زنانو تصویر وباسي دغه چې کوم د چا ډیوټي چې دا زنانه وي جی جی بالکل هغه نارینه کوي نو زموږ خو پښتانه یو او پرده کوو نو موږ وایو چې یاره دغه کار هم زموږ وشي نو موږ به ډېر خوشحاله وي نور ته زموږ څه اعتراض نشته او هغوی ډېر په پرامن طریقې سره په ګیټ کې د هغوی کس ولاړي او هغوی ټوکن ورکوي او چا سره پکې لکه تر اوسه پورې څه زیاتې یا څه دغه نه دی شوي ما دا اورېدلي چې موجوده ګورمنټ په موبایل باندې پابندي لګولی چې دې ځای نه تاسو نوی موبایل وړئ نو هغې به هلته کسټم ورکوئ نو وایي چې په شروع کې دا و چې یو موبایل اجازت پې ورکوه چې زه خیر د یو تاسو راوړلی شئ خو بیا داسې وشو چې هغه یو باندې هم کسټم کوو نه چې دا کوي او یا دا دی چې که هغه تاسو په چوټۍ لاړ شئ نو د یو 2 میاشتو پورې کار کوي او 2 میاشتو نه بعد بند شي که نه نو که اوس یو سړی 3 میاشتې چوټۍ تېروي نو دې باندې څه وایي چې دا کم خلک محنت مزدوري کوي او زر مبادله روانه ده زموږ ملک ته او زموږ موجوده پرایم منسټر هم دا وایي د دې نه مخکې به هم دا وایي چې بیرون الملک پاکستانیان چې دي دا د ملک اساسه ده د ملک دپاره ډېر لوی کار کوي نو د دې بیرون الملک پاکستانیانو دپاره دا دی له دا سهولیت نه دی پکار چې یو موبایل که دی وړي یا که یو ټي وي وړي ډېر وخت بازي یا یو لیپټاپ بچو له وړي که نه مطلب موبایل خو به یو یا 200 خپل کور ته خپل فیملي له به وړي که نه نو که دې د اجازت ورکړو نو ښه به نه نو دا خو جی تاسو ډېر ښکلی کوېسچن وکړو دا جی په تېر شوي حکومتونو کې به دا ستونزې نه وي جی لکه دا مشکلات نو او زه خپله د عمران خان صاحب پارټۍ سره تعلق لرم نو حق وینا وکوم جی دغه به مخکې که خیال وکړئ جی نو موږ ته به د هلته نه دا پر راته چې یاره تاسو موږ له موبایل یې روړی روړ به وي یا ترز وي به یا هر څه چې و نو موږ به ځان سره چې تلو نو 3-4 موبایل یې به مو وړی
نو هغه شی چې منع شنو لکه دا خبره ده دا یو غاړه ته بلکې زمونږ په ګورنمنت کې چې څوک لکه دا موبایل لري نو دا بلکې زمونږ ملک ته پیدا راځي خو دا چې مونږه د تاسو خبره وکړه چې مونږ ځان سره خپل پرسنل کوم موبایل وړو او زمونږ چې کوم چوټي مثال په تور ته 2 میاشتې پس داسې مورد دي چې 2 میاشتې پس دا موبایل سړي پسې بندي نو جی دغه مونږ دغه خلاف یو مطلب په خوي سره هغه ته دا نه بندول یا دا نه دی بندول پکار خبر به جاری ساتو قدرمن د کتن کو نور زمو سره ملمانه ناستي خسته زلمیانم دي ملمانم دي مسافر دي د سر به خبرې کو چې د دې برنمل مسافر او د دې سستون زدي او د دې د غږ زمون ملک تورسي په دې خبرې کو خو وخت د بریک یو د میلزو زمون سره اوس ډیر زر واپس راځو بیا ملوي جی قدرمن د کتن کې اوس بیا هر کله و ما تاسو ګوره خدینامه پروګرام د خیبر نیوز دوبۍ سټوډنټ به دا خدینامه متاسو وړاندې کوله خو د تیر شوي جبینه تاسو ګورئ چې موږ د سټوډنټ بهر راغلي وو او موږ دا غواړو چې زموږ پښتانه وروڼه مسافر وروڼه چې د دې چې کم موږ ته رسک نشته چې موږ هغوی ته ورسو د هغوی دا غږ چې دی هغه خپل ملک ته ورسو نو قدرمن د کتونکو زموږ سره په دې پروګرام کې نور هم ډېر ملګري ناستي خو یو دوه ګلونه ماشومان ناستي نو د دې سره به خبرو وکړو چې را د دې مستقبل لپاره څه سوچ دی څه جوړیږي او بیا څه جوړ شي نو کار بدل ته کې د خپل ملک خدمت ته به ملا تړي زموږ سره چړمبنې ګلالې ماشوم دی د نوم دی سعد خان ټیک دی که نه سعد خان مې صحیح وي سعد خان دا راته ووایه چې کم کلاس کې زه 3B کې او څه به جوړېږي د خیره سره زه به فوجي جوړېږي پاکستان آرمي ته به ځې او دا ولې څه مطلب څه وجه ده ستا ذهن کې د فوجي د فیصله دې ولې وکړه زما فوجي خوښ دی زه ټي وي کې هر ټایم نیوز ګورم زه هر ټایم فوجي ګورم زما خوښ دی ستا دا ده چې فوجي او د خپل ملک خدمت وکړي که نه نو بیا به مطلب د ملک د سرحدونو حفاظت کوي او کوم چې داسې د غله سیاستدانان دي دې نه به هم خپل ملک بچ کوي که نه کوشش به د خپل ملک دپاره کوي بچی ستاسو نوم دی د خیره سره زما جی نوم سعود خان دی سعود خان سعود خان او ته د نه څو کلاسه مخکې زه ګریډ 8 کې یم جی ګریډ 8 کې ماشاءالله زه ټیک شو نو ستا به څه جوړېږي د خیره سره زه به جی پایلټ جوړېږم پایلټ به جوړېږي نو دا جنگي جاز پایلټ که ده هو جی ما یې د سورلو دا نو زه به سره په جاز کې زما پېښور ته ته باش د انکل زما دې راپرېږدی بغیر کرایې نه په جنگي جهاز کې خو به صرف یو ته نه یو به سره بل پایلټ وي که نه نو مطلب پاکستان ایر فورس ته به ځي د خیر سره که نه نو ستا څنګه خواهش پیدا شو دې طرف ته لکه ده خو په ټي وي کې دا فوجیان لیدلي د شوق یې چې زه به ځم که نه نو ته هم داسې څوک لیدلي دي بس زما چې کوم ګرانډ فادر و هم دغه که نه پایلټ و هغه هم پایلټ و ښه نو مطلب دا دی چې دغه نه انسپایر یې ته وایي چې زه به هم انشاءالله ځم که نه او اګست کې او مارچ کې به دا جازونه مازونه تل پر ټي وي کې به خول که نه هلته به مزه لا کوله 28 مارچ کې ښه خپلې ښایسته نوم راته ووایه او دا راته ووایه چې پاکستان کې د کوم ځای سره تعلق ساتي او بیا د نوره پوښتنه کومه زما نوم خو سرفراز خان دی زه د ضلع شانګلې یم او بیا ضلع شانګله کې پورن تحصیل دی شکولۍ اوسېدونکی یم شابه شکولۍ نوم خو مې ډېره دی او تللی نه یم ښه سرفراز دا راته ووایه چې څه خبره به کوې دا مسافر چې دي دی خو لګیا دي محنت مزدوري ځان لکې خو د دې سره سره زموږ ملک ته فایده روانه ده ځکه چې یو زر مبادله ده پیسه روانه ده په لیګل چینل ده که په هر چینل او ملک ته ځي او زموږ د ملک معیشت پرې روان دی نو د دې مسافرو مطلب څه مشکلات شته دی هغه خپل ملک لکه څنګه چې خالد مشال صاحب دغه زلفي بخاري ته یو خبره وړاندې کړله چې هغه یې دا کړي نو داسې ستا په ذهن کې داسې څه خبره شته چې د مسافرو ته څه پرابلم یا هغه خبره ته رسول غواړي نو زه خو به دا خبره وکړم چې مسافرو ته خو ډېرې زیاتې ستونزې دي که نه ستونزې ورته دا دي چې یو خو زه دا پیغام ورکوم دوی ته چې دوی په لیګل طریقه باندې هر سړی زموږ پاکستانی چې دی ملته راشي نو هغو له پکار دی چې دوی لیګل پاتې شي د هغې مین وجه دا ده چې اوس دا 13 کرونا دورانو ډېره ستونزه او په دې کې زموږ زیات ملګري داسې وو چې د هغو ویزې صحیح نه وي ویزې ټیک نه وې په مازرو کې و په دغه کې وو نو هغو ته ډېره مسله وه او هسپتالونو تاسو ته زموږ نه ډېره ښه پته ده چې زیاته مسله وه مشکلات ډېر وو نو هر ملک چې پاتې کېږي
نو قانوني تور دی پاتې کیږي او روپۍ چې لیږي نو زه وایم چې په بینک لیږي په لیګل طریقه نو ښه زما دا پیغام دی او دا میسج مې دی. ډېره ښکلې خبره ده وکړله سرفراز چې ډېر خلک یې هغې په ویزټ راشي هغه ویزټ ختم شي چا چې ویزټ کړي هغه ته مسله جوړه کړي او بیا کار کوي خو که کله یې ونیول نو هغه بیا بله مسله او بیا خلک دا وایي چې لکه دا خو پښتون دی نو مطلب ټول پښتانه پرې بدنامېږي. نو پکار دا چې په لیګل چینل راځي. بل دا راته ووایه سرفراز چې ډېر خلک دا وایي چې هر پاکستان کې زموږ نه ایجنټان پیسې واخلي او هغوی راته دا وایي چې هلته کې تاسو ته به دوره تنخوا میلاویږي دا کار به او رهایش به او خوراک به او دا او دا او دا خو بیا هغه شی نه وي. نو دا حقیقت هم دی ځکه چې زه په خپله زوړ کاسم نه ما تقریبا 60 کاله لږ خلیج ملک وشو سعودي عرب کې او دلته زیات ګرځېدلی یم که نه هلته ایجنټان زه چې په خپله په پیله چانس سعودي ته تلم نو ما ته یې وویل چې ستا به 1200 روپۍ تنخوای او رهایش او خرچه او پلانې او ډینګې دا قصې وې نو هلته چې موږ لاړو نو یو شی هم نو ډېر زیاتې ستونزو کې وو او مسلې وې او عراق ته به تلو او ټریلې به چلولې او سعودي کې ډېر زیاتې ستونزې وې راته بیا وروستو اشنا شو ویزې څه بدل را بدل کړې هغه شو نو بیا خو عمل په رواج په دې پوه شو. نو مطلب په دې ایجنټانو په دې خبرو عمل کول نه دي پکار. ډېره بڼه قدرمنده کتونکو وخت شوی دی د بریک تاسو خلیج نامه ګورئ او زما یقین دی چې د دې مسافرو د دې خبر نه به تاسو معلومات ترلاسه کوئ خو وخت شوی دی د بریک یو د میله زو زموږ سره اوسئ ډېر زر واپس راځو. جی قدرمندو کتونکو یو ځل بیا هرکلی وایم تاسو ګورئ خلیج نامه او خلیج نامې د پروګرام په دې برخه کې موږ راغلي او دې ځل راس الخیمې ته او راس الخیمه کې چې کوم مسافر مشتري دا سره خبرې اترې روانې دي د دې مسافرو چې کومې ستونزې ته پای باندې خبرې اترې کوو. نو قدرمندو کتونکو زموږ سره یو بل میلمه ناست دی په دې محفل کې دا ښه نه به د هغوی د نوم تپوس وکړو او د کوم ځای سره تعلق ساتي او روزګار څه کوي. اوله د خپل نوم ووایه او پاکستان کې د کوم ځای سره تعلق ساتي. ټول ناول خو تاسو ته بخیرالی وایم مایک لږ اوچت کړه تاسو ته د زمان ته او د نور ستاسو ټیم ته جی جی ډېره مننه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو راغلئ دلته زموږ د هر احوال په سکرین باندې ښه کوئ. نو زه خو د شنګله پوران اوسېدونکی یم خاص کر پوران جی ښه ښه دلته امارات کې مې 14 خاص پوران اوسېدونکی دا خو نه دی دا الوچ که څه الوچ سره یې هغه سره نږدې الوچ سره کڼما زموږ ځای نوم دی کڼما او د څومره وخت نه یې دلته زما خو دلته 14 کاله وشوه د امارات کې 14 ښه نو خوشحاله یې الحمدلله ښه گزاره کېږي. نو څه خبره به د مسافرو په دې ژوند باندې څه خبره کوي دا ډېر د شاعرانې او د مسافرۍ ته یو ستړی ژوند وایي که نه نو مطلب دا چې ته د مسافرو د ژوند ته به څه وایي دا چې د ملک نه راغلي دلته دي خپل محنت مزدوري کوي. مسافرو ته خو زه دا وایم چې موږ خپل کلی وطن پرېښی کور پرېښی مور او پلار پرېښي غم په ټایم نشو رسېدی د غم خادای ته نشو ته دلته کې وو موږ ته چې خبر راځي موږ چې زو د هغې نه بعد زموږ هر څه هلته دغه شي کلیر شي موږ ته تکلیف یې دې وجې نه نو زه دوی ته وایم چې ځان وپېژني خپله مزدوري کوي او خپل خیال ساتي. ښه دا راته ووایه چې د ملک نه ډېر زیات فرمایشونه راځي که نه خو زموږ د دې سخت او تریخ ژوند نه نه یې خبر که نه نو په دې باندې څه دا کوي. بس هغو ته دا پته نشته هغو خو به زموږ حساب کوي چې 30 تاریخ راشي 30 تاریخ نه هغه مخکې موږ ته مس کال کوي هغه وایي تنها وشېږي نه چې هغو زما انتظار کوي هلته دا پته ورته نه شي دا هلته د مسافر په څه حال دی په څه حال نه دی میلاو شوی دا نه ده میلاو شوی دی څنګه شپه کوي دی څنګه پاتې کېږي نه هغوی ته زموږ د دې حالات پته خو نشته هغوی خو هلته دوره غونډۍ ګټي بس په اسانه راوخکوي او رالیږي موږ ښه نو مطلب دا دی چې هغوی ته زموږ د مشکلاتو پته نشته زموږ د هېڅ څه هغه نشته بس تاسو دا ستاسو شکریه ادا کړئ تاسو راشئ زموږ حال احوال هغو ته وښایئ چې د دې مسافرو دا حالات دي په دې حالات دلته ناست دي مزدوري کې تاسو ټوله لږ احتیاط کوئ. بلکل نو څه داسې میسج خپل پښتنو ته سپیشلی د مسافرو ته دا چې پریشان مسافرو ته دا وایم چې خپل خیال ساتئ خپل کار روزګار سره او خپل ټایم خیال ساتئ. ډېره مننه تاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو راغلئ دلته او زموږ د حالات په سکرین باندې وښایئ د پاکستان د خلکو پته ولګي. ډېره مننه ستاسو خوا کې یو زلمی ناست دی زه یم که دا مایک هغوی ته ورکئ نو د سره هم پکې لږې خبرې وکړو او دا راته ووایه چې خپل ښایسته نوم راته ووایه د خیره سره. السلام علیکم زمرود بای زه خو مجاهد نومه مې ده
مجاهد ها او د کرک مزیلا د او د ګورګورۍ زمون کله دی د ګورګورۍ ګورګورۍ سره تعلق دا ساتو ډېر تاریخي ځای دی او جی نو د کرک داسې خاص مشهور سره ته ویلی چې څه دي خاص ګورګورۍ نومای چې دا نو د غره ګورګورې خلک سیال ګورګورې ته ځي پکې ډېرې؟ ګورګورې پکې ډېرې دي دا ځکه دا چې ګورګورې ټولومه زه ګورګورې ټولوم ګورګورې ټولوم. هغې ځای باندې راغلی دا بالکل او مطلب ګورګورې ته ځکه چې هلته ګورګورې ډېرې ګورګورې ډېرې دي او زی هم تقریبا د جون جولای کې خلک زی د غرونو سرونو ته او دا راته ووایه چې د نورو نه خو یېرېدم څه مې ورته نه وي که نه جی خو ته راته ووایه څه شعر څه ټپه یا داسې شعر شکل داسې دی لکه هغه فلسفي شعر نه لکه شاعرانه غوندې بالکل زمرد به خوند ورکوي شعرونه او ډېر شوق مې دی سره او د یعنې سره او د نورو اورېدنو سره نو خو بیا موت ګډ شعرونه څه نه څه چې ته یې وایو یاره که دا تاسې ووایم په ډېره فرمایش به سره او تاسې څه غلطي وي پکې هغې ټولو څومره شاعرون دي هغو نه به معافي پکې وغواړو خو خیر بیا موت ګډ دي څه به یې ته بس وایم ارشاد څه تازه څه داسې دي که نه څو شعرونه دي چې نصیبه پاسه لږ د خوبه را بیدار شه که نه ډېر ښه ډېر نصیبه پاسه لږ د خوبه را بیدار شه که نه ستړی شم ډېر تر د منزله پورې یار شه که نه اوی هوی هوی ډېره ډېره ټول عمر پرزم را پرزم په تیارو کې پروت یم ټول عمر پرزم را پرزم په تیارو کې پروت یم لکه د شمع په جندون کې مې رڼا شه که نه څه به د یاد ساتم او څه به د احسان وي په ما زمرد بھائی څه به د یاد ساتم او څه به د احسان وي په ما زما په نام چې و نو هغه د بل چا شوه که نه په انتظار کې درته ناست یم که دیدن ته راځې په انتظار کې درته ناست یم که دیدن ته راځې په ما غریب باندې خو توره نیمه شپه شوه که نه بل وایي چې مې اظهار کله د پاکې ورته مینې وکړو چې مې اظهار ورته د پاکې چې مې اظهار ورته د کله پاکې مینې وکړو لکه مچکۍ څه په یو داسې شان غوسا شوه که نه بس مجاهده غریبي او نچاري ورکش بس مجاهده غریبي او نچاري ورکشه صدیق نشته یاراني ټوله پیسه شوه که نه زبردست ډېره ښه شاعري وکړله نو خالد مشال صاحب پاکستان کې څه سرمایه‌کاري کولو ته اراده شته دی او که نه جی اول خو زه دې وروڼو ته دا وایم چې دلته اوس کم په دې اماراتو کې د موږ اماراتو کې د دې خبره کوو چې کم وروڼه زموږ په ویزټ باندې راغلي دي او ویزې ایکسپایر شوي دي یا پکې ټایم پاتې دی کار ورته نه میلاویږي یا هغه ملګري چې څوک په امپلایمنټ ویزه باندې دلته کارونه کوي یا کمپنۍ تنخواه نه ورکوي یا کینسل کړي کار یې نه زما د طرف نه زما دا کم وروڼه چې کم دي ترونه د ټولو کم لیسنس دي دا شپږو لیسنس دي زموږ د کنسټرکشن نو دا که دا ورته زه کلم کله د خپلو پښتنو وروڼو ته دا آفر ورکوم که کار یې نه او فوري طور دی موږ په رسول خیمه کې دلته دا کېږو انشاءالله تعالی چې ویزه به ول ورکو کار به ول ښکلې ورکو او تنخواه به یې ګارنټي او دا به ورته په بینک میلاویږي دا خو ډېر ښه خوشخبري ده زموږ پښتنو وروڼو دپاره او کم چې مطلب هغه دي چې بېروزګاره دي د دپاره ډېره ښه خبره ده دا هم ډېره ښه خبره وکړله زموږ کتونکو واورېدله نو که کوم وروڼو ته داسې ضرورت وي هغې راتلل غواړي کار کول غواړي انشاءالله موږ به تاسو سره رابطه دا کوو او هغې ته به دا کوئ اوس د پروګرام په اخره کې که څه میسج زموږ کتونکو ته پوره دنیا کې پښتانه درته ګوري نو که څه میسج ورکول غواړئ زموږ د حلقې چې کوم دغه دی هغه عاطف خان دی مجاهد خان دی د پی کې 50 خو موږ جدي ته ریکویسټ کوو چې دې خلکو تاسو له ډېر په تړه باندې ووټ درکړی دی نو آینده دپاره که تاسو زموږ د کلي ته راځئ د دې خلکو نه د عوامو نه ووټ غواړئ لکه په اوچتو سترګو به غواړئ تاسو له به کار به ستاسو نه غواړي لکه دا روډ څه خبره نه ده خو جي ډي زموږ د کلي ته په ډېره غټه ستونزه ده ډېره مننه پروګرام ختم دی خو سرفراز که څه ته میسج ورکوئ اخر کې که نه دا میسج ورکا او بیا به اجازه اخلو مونږ زما طرفه خو دا خبره لګونه خبره زمونږ د علاقې پاتې را د زمونږ د شیکاولۍ چې کوم روډ دی بونیر ته روان دی تقریبا د هغې په سن 2000 کې شروع شوه نن پورې زمونږ روډ دغه شانې مات ګوډ رنځور پروت دی دا د تیر سیاستدانو د وجې په دې باندې ډېرې زیاتې روپۍ خوړلي نن هم که هغه روډ چې موږ ته دغه شو نو 36 کیلومتر لار زموږ منګورې ته جوړي نو ستاسو ایم پی ایس زمونږ ایم پی ای خو نن سبا دغه دی فیصل زیب صاحب دی خو هغه زموږ غیب دی
اروکشه دی فیصل زیب دی خو ستاسو نه غیب دی غیب دی زموږ نه غیب دی نو موږ پسې جوماتونو کې اعلانونه هم کړي دي کوو پسې اوس دې ځای نه پسې سوشل میډیا پسې هم اعلان کوو خو پته نه لګي غیب دی هغه روک دی چېرته نو افسوس سره وایو که هغه چېرته را پیدا شو او څه اواز یې اوچت کړو موږ خو کوشش کوو لګیا یو خو نه پیدا کېږي زمونږ د خلکو له ووټ ورکړی دی خاص کر د مخوزي خلکو ښه په غټ اکثریتو له ووټ ورکړی نن سبا هغه دغه څه کوي خو سره مونږ وایو چې یا والي دی یاد شوی دی څه دوه نیم کاله وشو یاد شوی مې دی ډېر زیات لیدو مې نه ډېره مننه سرفراز ډېره مننه قدرمنده کتونکو دا د نن ورځې خلیجنامه وه ما راغلی و راس الخیمې ته په راس الخیمه کې تاسو د مسافرو خبرې اترې تاسو واورېدلې او زموږ دا یو ورکوټې شان کوشش و چې کوم مسافر مشته دي په راس الخیمه کې د هغوی دا غږ ورسېږم عمل ته او د دی چې کوم د هر یو مسافر هغه یوازې یوې کې نه راس الخیمه کې نه په پوره نړۍ کې چرته چې دي د دی دا محنت زموږ د ملک لپاره ډېر زیات اهمیت لري زموږ دا لږې لږې پیسې چې ځي نو هغه د ملک معیشت کې ډېر لوی کردار ادا کوي نو پکار دا چې د بیرون الملک پاکستانیانو چې کومې ستونزې دي په ملک کې چې هغه حل شي او د دې مشکلات حل شي او دی له په دې بیروني ملکونو کې هم زموږ کونسلیټ زموږ امبیسي دی ته سهولیات ورکړي نو قدرمنو کتونکو دا د نن ورځې خلیجنامه پروګرام وخت پای ته رسي اجازت پخلم سره د خپلو ملګرو کیمرمین محمد رؤف منګل کیمرمین سیب الله احسان د پروګرام کوارډینیټر زمان چغرزی نیازمن شاه سره ستاسو نه اجازت اخلم را روانه جمعه به په یو نوي ځای باندې د نوو میلمنو سره ستاسو سره یو ځل بیا حاضر کړو تر هغه وخته پورې خپل کوربه زمرد منیر ته اجازت ورکړئ د الله په امان